یا خو د دې روډ باره کې حکومت ته پته نشته، شرام خان دې خلکو ته پته نشته، او یا خو د دې روډ پیسې چې کوم دي هغه منظور شوي دي او چا خوړلي دي. دوه خبرې کېدای شي. السلام علیکم دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د باغ روډ باره کې ده. کوم تاسو په سایډ باندې دغه ویډیو ښکاري هم دا زموږ د باغ روډ دی چې باغ روډ باندې مشهور دی. د ګنګوډیر نه درنه پورې کوم لاره ده، دا هغه لاره ده. باقي چې کوم دنه په شوي اډه کې هم روډونه ښه برابر دي، ماشاءالله ښه زبردست روډونه دي. دې خوا که ته بیا د درن نه په بره باندې لاړ شي، هغه روډونه وګورې هم ښه زبردست روډونه دي. خو دا د سایډ د منځ کې چې کوم فاصله ده، درن لاره والي درن نه تر ګنګوډیره پورې کومه فاصله چې کوم ده، نو دا جي دا نه لاره ده او نه روډ دی، بې انتهایي برباد ځای دی. تاسو ته په دې ویډیو کې به ښکاري هم، او زیاتره ملګرو ته پته هم ده، او زیاتره خلک په دې لاره باندې ځي راځي. غټ وخت د دران خلک هم په دې لارو باندې ځي، خو هغوی ته پته نه لګي. ولې؟ هغوی سره خپل هم ماشاءالله زبردست ګاډي دي، غټ غټ ګاډي دي ورسره، هغوی ته په دې سیزونو باندې څه تکلیف نه رسي. نو دغې باره کې موږ نن یو څو خبرې کوو. دغه روډ چې کوم دی په 2023 کې هم برابر نه شو. د دې لپاره چې اواز اوچت، یا خو د دې روډ باره کې حکومت ته پته نشته، شرام خان دې خلکو ته پته نشته، او یا خو د دې روډ پیسې چې کوم دي هغه منظور شوي دي او چا خوړلي دي. دوه خبرې کېدای شي. نو د خپل علاقې لپاره زه دا فرض ګڼم چې زه دغه اواز اوچت کوم. باقي زموږ د علاقې والا خپله خوښه ده. دا صرف د انور آباد مسله نه ده، دا صرف د درن مسله نه ده، دا صرف د نتوډن والا مسله نه ده، د ټولو خلکو مسله ده. او باقي د بونیر ته په دې باندې چې کوم دي خلک ځي راځي، بونیره پورې هغه علاقو پورې خلک په دې باندې ګرځي. دا د ټولو خلکو یو اجتماعي روډ دی. مطلب زه تاسو ته دا ووایم چې په دې باندې ډېر غټ خلک ځي راځي، او دغه روډ چې کوم دی ډېر بې انتهایي امپورټنټ او ضروري روډ دی چې دغه روډ باندې د کار وکړی شي. خو په 2023 کې هم په دې روډ باندې کار نه دی شوی. د هغې اصل وجه دا ده چې د دې باره کې خو نه چا اواز اوچت کړی دی، نه میډیا والا راغلی دي. او زما په خیال باندې په یو کال نیم مخکې دې باندې یو ملګري ویډیو جوړه کړې هم وه. اوس ما ته پته نه شي دغه ملګري د کوم ځای، خو میلمه و راغلی و، په دغې لاره باندې دغه ویډیو جوړه کړې، خو هغه چا کتلې نه وه. مطلب 500 کسان یې وګوري. زموږ خپلې علاقې والا چې کوم خلکو ته د دې روډ ضرورت دی، هغوی د دې اواز نه اوچتوي. او زه که درته دا ووایم، زموږ علاقې والا خلک چې کوم دی په پارټیانو کې دي ښه میټینګونه هم کوي، جلسې هم کوي، او چې کوم دی نه ښه پوسټونه هم کوي په میټینګونو کې، په لوډ سپیکرو باندې چې کوم دی تقریرونه هم کوي. نو د الله خاطر کې که تاسو د دې روډ باره کې له څه خبرې وکړئ، نو څه بد کار خو به نه وي. تاسو ورشئ د دې معلومات وکړئ چې یاره په دې لاره باندې تر اوسه پورې کار ولې نه دی شروع. بل په دې لاره باندې علاقې والا دغه تکلیف دی، کو مطلب مریض شي، ښه شي، بد شي، نو ایمرجنسي دپاره دغه روډ نه دی. علاقې والا پې همیشه دپاره چې کوم دی نو ډېر غټ تکلیف وي. مونږ علاقې والا ته صحیح شو، ته پې هسپتال ته په ټایم باندې ځان نشي رسولی، او ایمرجنسي پیغام خاطره ځان نشي رسولی. نو زما دغه یو ګزارش دی، که زموږ د اواز هر څوک هم اوري، هغوی ته دا یو ګزارش دی، دغه ویډیو در سره شیر کړئ. چې کوم اعلی عهدهداران دي، د چا په لاس کې چې دغه کار دی، چې هغوی ته دغه ویډیو ورسوي او په دې روډ باندې مونږ له کار شروع کړي. که ویډیو خوښه شوي نو د ویډیو سره د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ما له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.